په دغه ورځ باندې مخونه چې دي همیشه ژوندي او قایم ذات ته چې ښکته شي چې هغه د الله جل شانو ذات دی همیشه ژوندی دی لا یموت مرګ ورله نه راځي ځکه چې مرګ راځي نو دا خو یو کمزوري شوله دا خو یو عیب شو او الله جل شانو د ټولو عیبونو نه پاک دی نو الله جل شانو همیشه ذات دی او قائمون کې دی هر څه نظام چې دی قائمون کې دی دغه ذات ته به سرونه چې ښکته شي دا دنیا کې چې غرور او تکبر کوي دا لوی لوی خبرې کوي او دا د تکبر د وجنا بل انسان ته سپک ګوري او یا وای چې زه د ځان نه بره څوک نینما او زه دایم الله جل فرمایي د قیامت په ورځ باندې به سر ښکته نیولې بیا زما په وړاندې به الله دا متکبرین او بادشاهان او لوی لوی خلق چې ځان ته وایي ځان ته دا غټایټ خلق وي الله دا ټول به د رب په وړاندې باندې سرونه ښکته کړي په دغه حالت کې الله جل فرمایي چې د قیامت دا منظر شي نو په دغه ورځ باندې خسران تاوان والا او نامراد څوک دی الله جل فرمایي هغه کس نامراد دی هغه کس خسران او تاوان والا دی چا چې په دغه ورځ باندې دا د ظلم او د کفر پیټه اوچت کړي دی چا چې د ګناهونو د نافرمانو د فسق او فجور د کفر د شرک د دې پیټه اوچت کړي الله دغه نامراد شو د مراد ته نشي رسیدي د کامیابی ته نشي رسیدلی دا ناکامه کسته دا نامراد کسته او اصل ناکامی چې دا هغه دغه ده